د دین علاوه د قربانی زناور چې دی هغه لس قسم زناور دي، یعنی لس قسم زناورونه قربانی کیږي، د هغه علاوه بل څه نه کیږي. پاغه کی بیزه ده، پیسه ده، د غرنګي ګډ او ګډا، غوا او غوي، میخه او سنډه، اوخ او اوخه، دا لس قسم ساوري د دین قربانی کیږي، د دین علاوه بل څه نه کیږي. بیا دا بیزه او پیسه د غرنګي ګډ او ګډه چدا د دې کم سے کم عمر چده دا یو کال کده یو کال نه یو غنټوم دوی کم نو د دوی نه قربانی نه کیږي. ها بیا یعنی ګډ یا ګډي کی دا تفصيلات شته دي ک دا دومره خطازه او دومره سربوي چې د شپږو میاشتو وی خو د کال ښکاری نو دا غنوم کې دي شي بهر حال. خو عام طور باندې د دې عمر چې دی هغه یو کال دی او غوا او غوی میخه او سنډه د دې کم از کم عمر چې دی هغه 2 کال دی. کله 2 کالونه یو غنټوم کم وي نو د دې نه قرباني نشي کېدی. او اوخ یا اوخه دا د دې کم سي کم عمر چې دی هغه 15 کال دی، 15 کالونه کم باندې قرباني نشي کېدی. بیا دا بیزه او کیسه چې دا یا ګډ او ګډا په دې کې صرف یو سړی شرکت کولای شي، یو سړی د لپاره کافي کیږي. او غوا غوي میخه سنډه یا اوخ او اوخه په دې کې زیات نه زیات هغه و کسان شامل دي. د و کسانو نه سیوا په دې کې نشي شامل دي. د و نه کم یو سړی یوازې هم ځان یعنی سکندر علاله ولې شي غوي یا غوا یا میخه یا سنډه، خو که زیات نه زیات په دې کې شرکا شاملېږي نو داغه تعداد به وي. بیا په دې کې بعضی کسان دا وی کنه چې دا ساورې دا ډېر وړو کې دي، مثلا د 2 کالو دي 3 کالو دي خو وړو کې ښکاری نو مونږ 3 کسان صرف په دې کې شاملېږو. نو ګوره که یو ساورې د 2 کالو وي یعنی په 2 کالو باندې که یو غنټوم سیوا وي کنه نو په دې کې و کسان شرکت کولای شي. دا نه دي چې په دې کې و کسان شرکت نشي کولای، 2 او 3 کسان دا دي د پر کافي کیږي. نو و کسان شرکت کولای شي، و کسان دی پاغه کې شرکت کوي. خو دا څومره شرکا چې دي په دې کې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي، ځکه چې په دې شرکاو کې کله یو شریک نیت چې دی هغه خراب وي، د یو شریک نیت هغه خراب وي او هغه نیت چې دی د غوښې د خوراک وي نو د ټولو شرکاو قرباني ونه شي. یعنی دا ډېر اهم مسائل دي، ماته د وخت علم دی کنه، خو چونکې دا مسائل اهم دي لږ ذکر کوم تاسو. نو کا په شرکاو کې د یو شریکوم نه چې دی دا خراب وي نو د ټولو شرکاو قرباني ونه شي، ځکه قرباني چې دا تجزی نه قبله یعنی وینه تو یول دي د یو ساوري کنه نو هغه یو ساوري دی. نو داسې خو نشي کېدی چې لږ وینې ستاسو طرف نه شي، لږ هغه د طرف نه ولګ، خو چې د یو نه خراب شو د ټولو قرباني ونه شول سره. د دې وجه نه د شرکاو پټل کولو کې ډیر زیات یعنی خیال ساتل پکار دي او خصوصا د قرباني کولو نه مخکې د نیتونو اصلاح دا کول ضروری خبره ده. او بیا دا چې سړی ساوري اخلي کنه نو ساوري اغستون مخکې دا نیت کول پکار دي چې پدې کې با ما سره شرکا وي، ټلیان به پدې کې وي. که یو سړی ساوري واخلي او دا غنه پس ټلیان پدې کې شاملې نو پدې کې بیا اکثر علما فرمایي چې د ټلیان ځان سره نشي شاملولې. او بعضو پکې دا تفصیل کړی دی که یو سړی مالدار وي ځان له یو ساوري واغستو رستو پکې څه ټلیان شاملې نو دا مالدار سړی خو شاملول شي خو غریب نشي شاملولې، ځکه غریب باندې قرباني واجب نه و. کله چې د ساوري واغستو نو اوس په دی باندې دا ساوري ذبح کول دا واجب دي، نو په دې کې د بل سړی نشي ټل کولې. نو احتیاط په دې کې دی چې د ساوري اغستونه مخکې سړی د دې نه تو کې چې په دې کې به ما سره شرکا وي یا بنوي. نو دا عمرونه چې بیان شو دا د ساورو عمرونه دي. اوس کا سړی ساوري اخلي او د کوم یو سړی نه اخلي نو هغه عمر وي چې د دې مثلا 2 کال دی او ظاهری حالات سړی ګوري دا غساوري نو هغه ظاهری حالات دا سړی د وینا تکذیب نه کوي، پته لګي چې واقعي دا د 2 کالو دی، دومره ساوري د 2 کالو وي نو بیا خو دا خبري باندې اعتماد پکار دی، ساوري غستل پکار دی. خو که ظاهری حالات د هغه ویون کې د وینا تکذیب کوي، هغه ګوري چې دا خو د کال ښکاری یو نیم کال ښکاری هغه وینا دا د 2 کالو دی نو بیا به دا خبري باندې اعتماد نه کیږي چې کله ظاهری حالات دغه تکذیب کوي.
نو بیا به هغه ساوره هغه سره قرباني نه کیږي. دغه رنګي بعضی ساوري دا سدي کنه په هغه باندې قرباني نه کیږي. نو اول خدا چې قرباني د پاره داسې ساوري قتل پکار دي چې هغه خ تازه او خ سورب ساروي او د هر قسم عیوب نه پاک. یعنی نبی علیہ السلام فرمایي کنه فتویبو بها نفسا د قرباني څومره فضایل مخکې ما بیان کړ دا غنه پس بیا فرمایي فتویبو بها نفسا تاسو په خوشاله سره قرباني کوئ ځکه دومره زیات د دې فضایل راغلي. نو قرباني ساوره پکار دي چې هغه به د هر قسم عیوب نه پاک وي. مثلا ساوره کده هغه اخکر د مز نه ماتو یا پیدایشي تور باندې نه وینو د دینه خو قرباني کیدې شي. خو که یو ساوره داسي وي چې د هغه اخکر چې دی هغه د یعنی د ویخ نه وته دی بالکل ختم شوی دی نو د دې اثر چون کې د ساوري په دماغ باندې پریوزي د دې وجه نه په داسي ساوري باندې قرباني نه کیږي. د غرنګي ساوري د هغه غوګ یا د لکې دریمه حصہ نه سوا لکې یا غوګ کټ شوی دا په دې قرباني نه کیږي. غاخونو اکثر حصہ یا ټول غاخونه نشته دي نو په دې کې بعض علما فرمایي چې قرباني نه کیږي او بعضی فرمایي چې نه که واخه خوړلې شي دا ساوري کغه یو نوي خو د وخو خوراک کول شي نو په دې باندې قرباني کیدې شي. د غرنګي که یو ساوري دغه نظر نه لګي ړندوي د غرنګي کڼوي ګوډوي په دې باندې قرباني دانه کیږي. دومره کمزوري وي چې قربانګاه ته پخپل نشیتلې نو درې ساورونو قرباني نه کیږي. د غرنګي یو ساوري د هغه تی وي چې شوی دی دا غنه پین راوځي یعنی بیماری د وجې نه و چې شوی دی او هغه په دې باندې قادر نه ده چې خپل بچی ته تی وسکي نو د دې ساورینو قرباني نه کیږي. او د دې نه یو مسله زما په ذهن کې راغله چې یعنی سړی چې کله د ساوري قرباني د پر واخلي او پاغه کې پی کیږي مثلا نو دا په سړی ځان د پر نشي استعمالولې د ساوري وخته یا د ساوري په د قرباني د ساوري نو دا سړی ځان د پر نشي استعمالولې د دې پر خو یا بدا کې چې دا په وباسینا او کله نو باسلو د وجینا الته غلان زی ته نقصان رسی نو داسې سترقه به کې چې هغه په کې وچی شي مثلا یخي وو وشتلی یا داسې نور څه ټوټکا او که پدیوم نه کېږي نو بیا په وختي خدا په صدقه کې ځان د پر باندې استعمالي او که ځان ته استعمال کړو نو د دې قیمت صدقه کول دا واجب. نو دا اهم مسائل ما استاد په مخ کې بیان کړ. د دین علاوه یعنی د قرباني مسنونه طریقه د غوخي او د سرمنو د دین علاوه چې کوم مسائل ان شاء الله هغه باندې جمله بیانې کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.